وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله سمع مسلمان دنيا دنيا نتلدي رخصت سمدي وفات سمدي يا الله ترطول مغفرة نسيك. يا الله سمع مسلمان بدي دنيا كيوسيجي يا الله ترطول كتختل دين باني صبر واستقامت نسيك. يا الله زمانك سمع خلوان دي ملګری دي دوستان دي دنیا نتلدي يا الله ترطول كامل شكم دي يا الله تمغفرت نسيك. يا الله دعوي درجي بلندك. يا الله سمع مسلمانان سمع مجاهدين استقلال کی جنگيږي يا الله دعوين دا دسمان په فرشتو باندې يا الله وکي. يا الله سمع شهیدان شوی دي يا الله ټول درجي دا بلندك. يا الله سمع مسلمانان بیماران دي زخمیان دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي يا الله ټول شفای کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کی. يا الله خصوصا زمونږ ترې قاری حبیب الله دلته نور ملګری دی صالح ورو دی نورم چې چا څومره د دعا غوښتنه کړې ده رب العالمین ته اورېدونکی ذات یې الله د هغوی ته چې کوم دی شفای کامله عاجله نصیب کړي. یا الله چا چې څومره د دعا درخواست کړی دی یا الله په دې حظیره مجمع کې چې څومره بهر د اواز وکړي یا الله د چام چې څلور حاجات وي یا الله د هغوی حاجت پوره کړي. یا الله څومره مسلمانان په جیلونو کې دي بې جرمه دي یا الله ته په خپل فضل و کرم سره یا الله ته خپل رحم سره چې کوم دی دا رضات کړي. یا الله په دې حظیره مجمع کې بهر چې څومره مسلمانان دي یا الله د چا چې په خپل مابین کې اختلاف دی یا الله د چا دشمنۍ دي یا الله د هغوی دا اختلافات د هغوی دا دشمنۍ یا الله په مینه محبت باندې یا الله په اتفاق باندې الله دا بدلې کړي. یا الله د هغوی دا دشمنۍ یا الله دا په ورورولۍ سره بدلې کړي. یا الله زموږ په دې کلي کې خصوصا زموږ په دې وطن کې ملک پاکستان کې یا الله امن و امان راولي یا الله د شرونو فساداتو نه وساتي. یا الله خصوصا زموږ په دې کلي کې یا الله امن راولي. یا الله زموږ په دې خلکو کې مینه محبت اتفاق ورورولي الفت یا الله پیدا کړي. یا الله تر ټولو په مابین کې ورورولي راولي. یا الله د ټولو مابین کې روغوالی او جوړښت راولي. یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو نه داسې راضي شي یا الله بیا رانچرته هم ناراضه نه شي. یا الله ستا کلام ولوستلو یا الله په دې کې به زموږ نه بعضې آیتونه پاتې شوي بعضې الفاظ بیان پاتې شوي بعضې الفاظ هم یا الله کیدای شي چېرته غلط ویلي یا الله په هغه باندې موږ مه نیسه. او یا الله زموږ نه دا ټوټه ټوټه نیک اعمال یا الله په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. یا الله زموږ را درس روان دی لږ څه پاتې یا الله دا هم په خپل فضل و کرم سره دا سر ته ورسولی کړي. یا الله په دې حظیره مجمع کې یا الله چې د چا څومره سړي حاجت یا الله د هغوی حاجت پوره کړي. یا الله زموږ څومره وروڼه دا مسافر دي دارنګې زموږ خپلوان دي ملګري دي یاران دوستان دي د دې کلي دي یا الله ټولو ته مو وروڼه ولیدي دي یا الله د هغوی د شپږو طرف نه یا الله ته حفاظت وکړي. یا الله ته په ټولو باندې حلاله روزي وګټلې کړي یا الله ته د حرامو نه وساتي. یا الله خپلو بچو ته یا الله ډکې منګولې سره د برکتونو راولي. یا الله د چا چې اولاد نشته دی یا الله هغوی له صالح اولاد ورکړي. یا الله د چا اولاد شته دی لیکن نکامله نه دی یا الله د هغوی اولاد دا نکامله کړي. یا الله چې د چا اولاد نشته دی یا الله هغوی له نکامله اولاد ورکړي. یا الله زموږ د ټولو مسلمانانو نه داسې راضي شي چې یا الله بیا رانچرته هم ناراضه نه شي. وصلی الله تعالی
على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.